باندې مقدمه تولیل مقدمه الکتاب کې په اعتبار د مصداق باندې وجود خارجي مفهوم کې خو فرق واضح و او مفهوم کې دوه کې تباین حقيقي و مفهوم د مقدمه تولیل او مفهوم د مقدمه الکتاب دې کې تباین حقيقي ده کل حجر والانسان لکه انسان حجر کې تباین حقيقي ده دوه کې تباین حقيقي ده ولې ځکه چې مقدمه العلم تعریف څه ده ما يتوقف علی شروع فی مسائل چې دا موقوف علی لپاره د شروع په مقصد کې اما موقوف علی معنی الاختتام الاختتام دی ته وایي چې دا وجودن التی ادمان نو که مقدمه العلم دا به شروع په مسائلو کې ټیکی اګه مقدمه العلم نه دا به شروع په مسائلو کې نه ټیک نو مقدمه العلم موقوف علی ده چې دا موقوف علی حقيقي ده چې اته الاختتام وایي الاختتام حقيقي موقوف علی ده ځکه دا وجود په اعتبار الفاظ د وجود د معلول عدم په اعتبار الفاظ د عدم د معلول دا مقدمه العلم ده چې تعریف دا ان معرفت الحد ده چې تصور د فن د تعریف معرفت الحد بنا فن تصور چې په تعریف سره وکي ځکه تعریف والا د تصور ده ایو تصدیق بالموضوع کې په دې قضیه باندې چې هاذي موضوع المنطق یعنی المعلومات التصوریه والتذکیه موضوع المنطق یا المعقولات موضوع المنطق بل تصدیق په غرض وکي چې هاذي غایت المنطق یعنی اسمت ذهن غایت المنطق دی باندې تصدیق وکي یو تصور د فن چې اصل تعریف نه ادو تصدیق په دوه قضایاو یو تصدیق ته پدې چې هاذي موضوع المنطق معقولات موضوع د منطق دي ایو تصدیق ته پدې کړي چې هاذي غایت المنطق یعنی اسمت ذهن غایت المنطق ده دا دوه تصدیق ایو تصور دا مقدمه العلم دا په دغه معنی سره چې ما توقف علی شروع چې دا موقوف علی تام ده وجودن آدمان یعنی که تصور وی ادو تصدیقا به شروع علی وجه البصیرة الکامله وی تصور سره شروع تصدیق بالموضوع سره بصیرت او تصدیق بالغایه سره کمال تصور خو تعریف سره حاصلېږي او تصدیق په موضوع دې سره بصیرت حاصلېږي چې په موضوع ته تصدیق وکړي چې دې فن موضوع دا شاید او به خود سره سترګ ورشي چې موضوع سره په ځینې مسله کې بیا خو چې موضوع پیژنې او بیا خو مسله آسانه او ځانګړي غایه باندې تصدیق چې هاذي غایت المنطق اسمت ذهنی غایت المنطق په دې باندې تصدیق بیا به کمال شروع راشي ولې چې غایه ته پته ای چې اسمت ذهنی غایه ده په دې باندې تا تصدیقي چې منطق سره اسمت ذهن ان الخطا فی الفکر دې سره ذهن بچیږي د خطا نه په تعریف په دلیل کې فکر نه مراد تعریف دلیل یا خود څه شوق زیات شي چې دا ودا صفان ده چې تعریف کې وزن غلطه ده دلیل کې باندې غلطه فکر ما تعریف دلیل دا درې خبره دا موقوف علی تام ده تصور د فن په تعریف تصدیق بالموضوع تصدیق بالغرض دا درې خبره دا موقوف علی تام ده وجودن آدمان چا پاره نفس شروع پاره نه نفس شروع کو خالی په تعریف سره کیږي خالی چې تصور د فن په تعریف وکي یا نفس شروع کیږي ځکه جهالت ختم څنګه چې ته تصور کو په تعریف او مجهول پاتې نشه چې مجهول پاتې نشه نو نفس شروع ټیک شو ځکه شروع په مجهول کې ناروا ده جهالت ختم شو په تصور سره چې ته تعریف وکړه په تصور د فن دی حاصل کړ او نه شروع علی وجه البصیرة الکامله چې داسې شروعي چې سترګوره شروعي کمال والی دا به د دریو نه حاصلېږي چې تصور د فن په تعریف تصدیق بالموضوع تصدیق بالغرض ادا موقوف علی تام د دې لپاره کداوی به شروع علی وجه البصیرة الکامله وی اکدا نه به شروع علی وجه البصیرة الکامله نه
دا تعریف تی مقدمه العلم شو، دا مصداق شو. تصور دو تصدیقه. موقوف علیه مراد موقوف علیه تام شو که وجودن موقوف علیه هم آدمان. دا مفهوم دی مقدمه العلم. مفهوم دی مقدمه الکتاب طائفه من الکلام بس. کہ یذکر قبل شروع المقصد لارتباط به ونفی فيها. دا بس کلام ده، کلام لفظی یا نفسی. چې مقصد د مخکې ذکر شي لارتباط به، ځکه مقصد ربطي ما لارتباط به، ځکه د دې مقدمه ربطي مقصد سره، ونفی فيها لارتباط به، ځکه د مقصد ربطي به مقدمه سره، ونفی فيها مقدمه نفع ورکړي په مقصد. دا مفهوم د مقدمه الکتاب شو. نو مفهومات کو تبعین حقیقی رااله. یو مفهوم شو ما توقفو، بل مفهوم شو چې طائفه من الكلام تذكر امام المقصود. نو مفهومات کې تبعین حقیقی د کل حجر والانسان. هر کی مصداقات چې د خارج کې کوم موجود ده د مقدمه الکتاب د مقدمه العلم هغه کې کوم نسبت ده و هغه کې خبره کو ادا ده. که مقدمه الکتاب الفاظی ځکه طائفه من الكلام والفاظ دي چې مقدمه الکتاب خالی الفاظ کې، او مقدمه العلم هغه درې علم دي. یو تصور د فن ده، ایو تصدیق بالموضوع، ایو تصدیق بالغرض. او مقدمه الکتاب طرف من الكلام دا خو یو ایسه دی عبارت ده. الفاظ تعریف، الفاظ د موضوع، الفاظ د غرض. بنا په دې چې مقدمه الکتاب الفاظ توای، مانو توای، دواړو توای. دا خو ته مخکې ویله ځکه مقدمه الکتاب خو د کتاب حصه ده. فیحتمل ما یحتمل الکتاب، چې کتاب کې کوم احتمالات دي خو دې کې دي. نو کتاب الفاظ توای، مانو توای، دواړو توای. او مقدمه الکتاب هم درې وړ توای. الفاظ اچھا الفاظ چې مقصد ته فائدہ رسي، معنی چې مقصد ته فائدہ رسي، دواړه. نو که مقدمه الکتاب الفاظی چې مقصد ته فائدہ رسي، او مقدمه العلم هغه درې علم دي. یو تصور ده، دو تصدیق دي. او مقدمه الکتاب الفاظ کو نو په مابین دواړو کې تباین حقیقي ده. ځکه یو الفاظ دي چې مقصد ته فائدہ رسي، دغه تعریف الفاظ دی ولې نه، دغه موضوع الفاظ دي، دغه غرض الفاظ دي، مقصد ته فائدہ رسي. په مقدمه الکتاب الفاظ دي چې مقصد ته فائدہ رسي. دغه تعریف الفاظ، موضوع الفاظ، غرض الفاظ، مقصد ته فائدہ رسي. دا مقدمه الکتاب ده. او مقدمه العلم اخو درې علم دي چې تصور او تصدیقا. او مقدمه الكتاب الفاظ دي فبينهما تباين كلي، مصداق کې تباين کلی ده. یو اکه مقدمه الكتاب الفاظ معنی دواړه، دغه تعریف الفاظ، موضوع الفاظ، غرض الفاظ چې مقصد ته فائدہ رسي. دا الفاظ د معنی دواړه مقدمه الكتاب دي. او مقدمه العلم درې علم دي. یو تصور د فن په تعریف، ایو تصدیق بالموضوع، ایو تصدیق بالغرض. او مقدمه الکتاب الفاظ دي، د تعریف، موضوع، غرض، معناګانې دي دواړه. بیا دواړو کې تباین کلی ده. ځکه مقدمه العلم خو تصدیقات دي کنه، درې علم دي. تصور د فن په تعریف چې آلتون قانونیت، تصدیق په موضوع چې دا موضوع د منطق ده، تصدیق په غرض یعنی دا غرض د منطق. دا دوه تصدیق یو تصور. دا مصداق څه د مقدمه العلم، ځکه مقدمه العلم به علم کنه، په یو تصور دوه تصدیق. او مقدمه الکتاب هغه الفاظ معنی دوه سره دي. طائفه من الكلام قدم تمام المقصود، المقصد نه مخکې ذکر لارتباط ابي ونفي فيها، ځکه د مقصد ربطي سره ده، نفع ورکړي. دا الفاظ فقط کا واخلې، دغه الفاظ تعریف او موضوع غرض.
تباین کولی ځکه دا درې الفاظ دي تعریف او موضوع غرض او مقدمه العلم خو درې علم دي یو تصور دو تصدیق تصور بالتعریف التصدیق بالموضوع تصدیق بالغرض اکه مقدمه الكتاب الفاظ معنی دواړي دغه تعریف موضوع غرض الفاظ امانه او مقدمه العلم خو تصدیقات دي درې علم دي یو تصور په تعریف سره ایو تصدیق بالموضوع ایو تصدیق بالغرض بیا تباین حقیقی ځکه مقدمه کتاب الفاظ معنی دي چیرته الفاظ معنی چیرته تصور دو تصدیقا تصور دو تصدیقا خو علوم دي الفاظ معنی د علوم نه دي ته مباین شیان دي بیا تباین حقیقی اکداسی چې مقدمه الكتاب دا درې معنی په مرتبه دي من حيث یکه مقدمه الكتاب کو کلام ده کلام لفظی یا نفسی لفظی الفاظ نفسی معنا ده نو خالی الفاظ ته وای دواړو ته وای صرف معنا ته وای معنا چی دی په مرتبه دي من حيث یکه تعریف موضوع غرض دا معناګانې چې آلتون کانیتون دا معنا من حيث یکه المعقولات موضوع المنطق دا معنا من حيث یکه اسمت ذهن غایت المنطق دا معنا من حیث یکه خالی دا درې معناګانې دا مقدمه الكتاب دغه مقدمه کتاب الفاظ او معنی و دواړو چې الفاظ دا درې تباین چې الفاظ معنی دواړو بیا تباین اکه صرف معنی مقدمه الكتاب چې دا آلت الکانیت المعنى په مرتبه دي من حیث یکه اسمت ذهن غایت المنطق دا معنا په مرتبه دي من حیث یکه المعقولات موضوع المنطق دا معنا په مرتبه دي من حیث یکه او مقدمه العلم درې علم یو تصور د فن په تعریف سره ایو تصدیق بالموضوع ایو تصدیق بالغایه اوس کدا تصور تصدیق دا د حالت ادراکی اقسامی بیا تباین بذات ځکه چې مقدمه الكتاب خو دا درې معنی دي چې آلت قانونیت ایثبت ذهن غایت المنطق المعقولات موضوع المنطق دا درې معنی من حیث یکه من حیث یکه شای معلومه نه دا درې معلومات من حیث یکه دا مقدمه الكتاب او مقدمه العلم دا درې علم دي خو حالت ادراکی یو تصور او حالت ادراکی کې سمې واخلي چې دا درې کدی من حیث یکه وي بیا قیام تعالی دا درې صورتونه بیا قیام نه بعد حالات ادراکی پیدا شو هغه حالات ادراکی نور هغه مقدمه العلم یو تصور دو تصدیق او مقدمه الكتاب دا درې شان شو په مرتبه دي من حیث یکه معناګانې په پیو کنه او تباین بذات بیا ځکه حالت ادراکی خپل معلوم سره نه متحد هغه تاسو بار بار سلم کې وایي چې حالت ادراکی خو معلوم سره نه متحد حالت ادراکی خدا څخه پیدا کیږي چې من حیثیت شای راځي لکه دلته اوس چې موږ ویل چې آلتون کانیتون د درې معناګانې اسمت ذهن غایت المنطق المعقولات موضوع المنطق دا درې معناګانې من حیثیت کې دا معلوم پیدا درې صورتونه قیام کې رال دا صورت فی القیام به صورت فی القیام بعد حالات ادراکی پیدا شو نور یو تصور تعریف نه بعد ادو تصدیق قضایا نه بعد تصور تعریف نه بعد خو تصور پیدا کیږي ا قضیه نه بعد دو تصدیق دا تصور دو تصدیق دا حالت ادراکی دا دغه معلوم سره چې تعلق نشته اني معلوم سره احتیاط شته دغه معلومات کومه اشیاء کې صورتونه دي دا خو حالات ادراکی دي د سره صورت دان د وچنګ احتیاطي نشته احتیاط بیا تباین دا کم مقدمه الكتاب دا درې معناګانی په من حیثیت کې او مقدمه العلم درې علمي یو تصور د تصدیق خو چې حالت ادراکی اقسام واخلي بیا حالت ادراکی خو من حیثیت سره احتیاط نه من حیثیت کې خصوصي حالت ادراکی خو بر قیام کې پیدا نور لسره صورت سره تعلق نه بیا تباین اکه مقدمه الكتاب دا درې معناګانی من حیثیت کې لکه چې ما ویل او مقدمه العلم درې علمي په صورت فی القیام
په قیام کې صورت نه عبارت دی، علم صورت دی، یعنی آلت قانونیت دا معنا قیام کې دا صورت، دا تصور. هذه موضوع المنطق دا صورت، دا تصدیق. هذه غایت المنطق قیام کې دا صورت، دا صورتونه چې واخلې دا تصدیقات یا تصورات دي. بنا په دې چې علم صورت حاصله ده. بیا دواړو کې نسبت اتحاد بذات فرق اعتباری، ځکه دا درېوړه من حیثیه کې آلت قانونیت نسبت ذهن غایت المنطق المعقولات موضوع المنطق درېوړه په من حیثیه کې معلوم ادغه درېوړه صورتونه خو په قیام کې چې واخلې چې صورت تعریف دا تصور، صورت دې قضیه چې المعقولات موضوع المنطق تصدیق، صورت دې قضیه چې نسبت ذهن غایت المنطق تصدیق. دا درې صورتونه په قیام کې دا مقدمه العلم ادغه درې وړه صورتونه خو په مناسبه کې معناګانې دي، معلومات دي، دا معلوم. نو دواړو کې فرق علم معلوم شو، چونکه علم صورت نه عبارت تا، صورت من حیثیت سره متحد بذات متغیر بل اعتبار، اتحاد ذاتی فرق اعتباری د قیام من حیثیت. نو اوس مقدمه الکتاب او مقدمه العلم کې اتحاد ذاتی فرق اعتباری شو. جن ته دا کنه او مقدمه الکتاب یہ طرف من الکلام دا په یو تقدیر خبره کوي. مقدمه الکتاب یہ طرف من الکلام حصہ من الکلام، دا د کلام یو حصہ ده. بنا په دې چې مقدمه الکتاب جزء کتاب دا کتاب الفاظ توای نو دائم طرف من الکلام دا الفاظ توای، الفاظ دالا او دا الفاظ تعریف والا الفاظ آلت قانونیت موضوع والا الفاظ غرض والا الفاظ. مقدمه الکتاب یہ طرف من الکلام دا حصہ د عبارت تا. و مقدمه العلم یعنی ادراکات التي مقدمه العلم دا درې علم دي التي اغا يتوقف عليها چې موقوف ته پدې باندې ادراکات او مسائل العلم. دا د فدې سوال کې نور کیسه خو یو کړه چې مقدمه الکتاب دا طرف من الکلام دا خو دا کلام ده، دا آلت قانونیت دا کدو قضیه د الفاظ ولې مقدمه الکتاب ده کنه. اما مقدمه الکتاب خو الفاظ ته نو دا درې الفاظ. اما مقدمه العلم ادراکات التي دا درې ادراک دي، یو تصور چې د تعریف سره متعلق ده، ادو تصدیق چې د دوو قضیو سره متعلق دي چې اسمت ذهن غایت المنطق دې قضیه باندې تصدیق، المعقولات موضوع المنطق دې قضیه باندې تصدیق. ایو تصور چې د تعریف سره متعلق ده چې آلت قانونیت دا یو تصور دو تصدیق دا مقدمه العلم. خدا اسمان کې تفصیل پسې کوي چې لکه دا مقدمه العلم چې دا چې درې ادراک دي دا مقدمه العلم نه وي. ها اته مقدمه العلم ته وایي چې ما توقف علی شروع فی المسائل، دی باندې موقوف ته شروع فی المسائل. دا څنګه وایي چې دا مقدمه العلم دا درې یو تصور دو تصدیق دا درې ادراکات دا مقدمه العلم ده. اته مقدمه العلم تعریف دا وکړه ما توقف علی شروع فی المسائل چې دا موقوف لري لپاره شروع فی المسائل وجودن عدمن چې دا درې وړه دا تعریف موضوع غرض دا الفاظ درې دا مقدمه ده وجودن عدمن کدای نو شروع بجایز دی اکدانی به شروع جایز نه شروع فی المسائل ان شروع فی الفن. نو شروع فی الفن دا یو فعل ده. ا مقدمه العلم خو درې علم دي، یو تصور په قیام کې دوه تصدیق. مقدمه العلم خو دا درې علم دي، درې ادراکات دي، تصور دوه تصدیق. ا مقدمه الکتاب هغه توای چې دا موقوف علیه لپاره د شروع فی الفن دا درې وړه چې دي تصور دوه تصدیق، تصور د فن تصدیق په موضوع تصدیق په غرض دا مقدمه العلم ده. دا موقوف علیه د شروع دي. نو شروع دا یو عمل ده. نو عمل ادراکات سره څه کار ده؟
چې ته دا په موقوف دي دا هوی مقولې نه دي هغه علم د درې درکات علم یا مقولۃ الکیف ته یا اضافت ته یا انفعال الی اخره په دې باندې موقوف ته شروع فی المسائل شروع و مقدمت دا خو نه انفعال دا نه کیف ته نه اضافت ته هیڅ شی نه ده شروع خو فعل دا فعل خو نه علم دا نه معلوم ده دا هیڅ شی نه ده په څنګه دې باندې موقوف ته شروع فی المسائل شروع خو یو فعل اختیاری ده دا وایي چې نه شروع فی المسائل نه وایي ادراکات المسائل دا علم والے مسئلے نه دي دا کتاب چې توای د دې ادراکات د یوې مسلې ادراک د بلې مسلې ادراک باندې تصدیق چې په دې مسایلو ته تصدیق کیا تصدیق فرض تصور ده موضوع تصور وکیا محمول تصور وکیا نسبت تصور وکیا بیا به تصدیق هم پکیا دغه ادراک ته مسایل دا موقوف ده په چا باندې په مقدمه باندې چې ادراکات ثلاثه دي یو تصور دو تصدیقا دی باندې موقوف ته ادراکات او مسائل علم شروع فی المسائل نه یادم چې ته وای شروع خو فعل ده ادا درې یو تصور د تصدیق دا خو علم ده فعل علم سره چې نسبت ده چې ته دا پاغي موقوف ده دا وینا نه شروع فی المسائل نه یادم ادراکات المسائل خو تصدیقات المسائل دي یعنی تصدیق کو مسائل الفن چې تکیا دا موقوف ده په یو تصور دی فن چې ته فن تصورو کې په تعریف ادو تصدیقا یو تصدیق بالموضوع یو تصدیق بالغرض څنګه په موقوف دي اذا وجد فوجد ولولا ولم تنا کدا درې وړي به بتا علم المسائل ادراکات ته مسائلو دا به کمالي طریقې سره وي کدا درې وړه نه پتا ادراکات ته مسائلو کمالي طریقې سره نه اذا وجد فوجد ولولا ولم تنع ذکر ویلا توقف علیها بده باندې موقوف دي ادراکات و مسائل العلم فالمبين هو مقدمه الكتاب وادراكات مبينها هي مقدمه العلم دا اوس خبره تکي نسبتونه دا بیانې وس تفصیلا بس دي پوه شو